واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. सूरत मायदा शपगम सिपारा आयत नंबर 3 यानी दरियम नंबर। द हरामो सीजुनु जिक्र कई अल्लाह और दा से हराम सीजुन दी दा यो څو ځایونو نورو کې هم ذکر شوی دی په قرآن کې یو څو ځایه او دا اول څلور چې دی دا خو تقریبا درې او څلور ځایه ذکر دی او هسه هم دا حرمت بشمار ځایونو کې ذکر شوی دی حرمت علیکم حرام کړي شوی دا پتا سو باندې المیتتو مردارا کم شے چې بغیر د حلالینا پخپل مرشی دیتا مردارا وی بخاری کے روایت تے چھے چکسانو یوا مردارا راکاگلا پا لار باندی چھے لری زیتا یوسی چھے بویو نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتاو فرمائل حلا اخذتم احابها چتا سو دین چرمن نو باسه اغو ورتوی یا رسول اللہ دا مردار دا پیغمبر علیہ السلام وتو فرمائل چکا مردار وی هم چرمن تینا استل جائز دی او دا چرمن استعمال جائز دے چرمن تینا او باسه او هغار رنگ کی دباغت چه ورتوی اغا استعمال جائز دے نورا مردارا خوڑل حرام دی حرمت علیکم المیتتو حرام کڑی شوی دا پتا سو باندے مردارا ودمو او وینا اتم سپارے کی اللہ دا دی تفصیل کڑے دے چھے دمن مصفوحا وینی نا مراد روان وینا دا کم وینا چه د حلاله پټیم کې د څاروینا وزي رګونونا دا حرام ده هم دا او ناپاک هم ده د دین علاوه ینه چې دا ینه هم وینا ده خدا د رګ روان وینا نه ده دا جایزه ده غالبا مال کې تریخه ده کچی شه ده یو شے دے هغه هم خوړلې کیږي او کم وینا چې د ذبح نه بغیر ذبح نه رستو غوخه کې او بدن کې پاتې شي هغه وینا مردارا ناپاکا ندا که هغه د انسان په بدن ولګي اذان له خبره ده چې جمیس خاشي اسم پاک شي سرم چې خیرنی شي منز پکې مکرو ده ولید الله مختا پاک او دردل صفا او دردل پکار دي خو که کپړو باندې ولګي دا هغه وینا نه پاک نه ده ودمو او روان وینا
ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر. خنزیر نجس العین ده، د خنزیر هر یو شی حرام ده، خو الله د هغه د غوښې نوم صرف د دې دپاره تخصیص کړی دی چې چونکې عام طور باندې خلک خوري غوښه، نو غوښه یاده کړې ده. کنی د خنزیر یوازې غوښه نه، هر شی یې حرام دی. وما او هر هغه څیز اهل لغیر الله به چې आवाज د غیر الله وشي په هغه باندې. دې ځای کې لفظ د تعظیم علماء وی وما اهل لتعظیم غیر الله به، دا ډېر اهم ځای دی. تقریبا مسلمانانو کې نیمه نه زیاته حصہ د دې ټکي د انکار په وجه او په دې ټکي باندې د عمل نه کولو په وجه عاجزان شرک سره مخامخ دي. مردار ټوله دنیا منی چې حرامه ده، وینا حرامه گنی، خنزیر حرام گنی. وما اهل لغیر الله به، دا تقریبا نیمه نه زیاته دنیا په دې یا پویا نه ده یا په ځان نه پویوي یا بعضې مولیان غولوي. وما هر هغه شی اهل چې آواز وشي په هغه باندې غیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله. کم یو سیز چې د هغه باندې چې د غیر الله د تعظیم او د عزت نامه واغستلی شي، نو هغه شی د خنزیر او د وینې او د مردار په شان حرام شي. ما کې مراد ده هر هغه سیز، یوازې څاروی نه ده. په دې باندې مولیان پوهیږي که چېرې ما نه یوازې مراد څاروی واغستی شي، نو وما ذبح علی النصب مخکې را روان دی، دا ټکی به بیا بېفیدي شي یا به مکرر شي. وما هر هغه څه شی که هغه مټایي ده، که هغه مالګه ده، که هغه چای دي، که هغه غله ده، که هغه ګډه یا چلی ده، که هغه چاولی دی، که هغه دیگ دی، که هغه لوپټی دی، که هغه کپڑا ده، چې دا یو ځل آواز وشي د غیر الله د عزت په دې باندې، دا غلاف د پلانی قبر دی، دا دیگ با پلانی زیارت باندې پخوم، دا چه با هغه زیارت کې پخوم، دا خیرات با التا کوم، او دا ګډ ز د مور د روح د خوشالولو د پاره کوم، دا چیلې ز د پلار د روح د خوشالولو د پاره لالوم. دا ټول هر هغه شی چې پاغې باندې د خپل رب نه علاوه د بل چا د عزت نامه پورته شوه، مقصد پکې د غیر الله عزت وو، احلال ویلې کیږي آواز پورته کولو ته. بچی چې پیدا شي چې چغه وایي دیتا احلال وایي. یا دین علاوه چې څوک کله میاشت وګوري نو چغه وایي چې هغه د میاشت مې ولیده، دیتا هم احلال وایي. نو آواز هر هغه شی چې په هغې باندې د غیر الله نوم کې ښودلی شو، اگر کده وایي چې زه حلالوم د ثواب په نیت باندې، خو چې نوم د غیر الله پکې راغی، دا شی د خنزیر نه زیات حرام دی. او علماء لیکلی دي، شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او د امت په دې باندې زما یو کتاب دی الفرقان بین عبادت الرحمن و عبادت الشیطان، په هغې کې دې باندې ډېر تفصیلی بحث شوی دی.
خو بنیادی دلائل او حوالے ما پدے نقل کړي دي. قرآن او د سنت نه معلومه خبره ده چې کم سیز باندې د الله نه بغیر د بل څه آواز وشي کدا ته کلمې سره بسم الله الله اکبر سره حلال کې هم دا حلالیږي نه. لکه سپه چې بسم الله الله اکبر سره نه حلالیږي، خنزیر بسم الله الله اکبر سره نه حلالیږي. دارنګ هر هغه شی چې هغه د غیر الله تعظیم پکې مراد وي، عزت پکې مراد وي، نامه پکې د غیر الله راځي چې د پلنکی د خوشالولو د پاره، د فلنی د روح د خوشالولو د پاره. کتا سو خیال کړی بعضې خلق نانوات راولی د چا کور مخې ته حلاله کی. دا ولی حلالی؟ دا هغه غیر سړی، هغه سړی خو الله نه دی کنه چې د کم سړی کور مخې ته حلالی. دا هغه خوشاله ولی مقصود وي چې دی خپه شوی دی چې ما ناراضي شي، د ده بېعزتي شوې ده چې دی عزتمن شي، دی سپک شوی دی چې دی قدرمن شي. نو دا نانوات او دا د غیر الله په نوم د قبرونو په نوم د اولیاءو ځای ته بوتللو والا سیزونه غیر الله دربار ته وړی شی، غیر الله دربار ته وړی پیسې، د غیر الله خوشالولو په نیت باندې حلال شوی شی په خپل کور کې تا حلال که وایي چې زما د مور او د پلار روح خوشاله وما چې د هغو روح خوشاله شي او دا وشي و هغه وشي. دا دې دپاره کومه چې 11ویں شریف دی عبدالقادر جیلانی خوشاله شي، نو دا شی داسې حرام دی لکه خنزیر. او که په دې ته ټول قرآن ولولې دا شی حرام دی. او په دې دومره دلایل دی امت کې، دومره دلایل دی چې دا خبرې کې اړو شک نشتا. خو خلقو ته داسې سترګې پټې کړي دي چې ټوله ورځ نانواتې کې خلق خوراکونه کوي، نانواتې خوري، حلالې ګڼي، حالانکې دا شرک دی. نو وما هر هغه څیز اوهلا چې آواز وشي لغیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله به په هغه باندې نوم په زړه کې واخ د आवाज. دا مطلب نه دی چې کني ته لاؤډ سپیکر کې اعلان وکې، نه، زړه کې دی وې دا د پلانی د پاره دی، نو دا شی داسې حرام دی لکه خنزیر چې حرام وي. او علماء دی کې لیکلي دي زمنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې لیکلي دي چې کچری چا دا شی حلال وګڼلو نو کم سړی چې حلالي دا سړی په مرتد کیږي. څه شی کیږي؟ وذبیحته ذبیحة مرتد. کم سړی چې دا کار کوي داسې ګډو داسې چله او داسې شی د حلالي او دا کار روا ګڼي د غیر الله د خوشالولو د پاره د تعظیم د پاره، نو دا سړی حلالولو سره مرتد کیږي او ذبیحه د مرتد جوړیږي. ښځه په حرام کیږي، نکاح یې شلیږي. دا دومره خطرناکه مسله ده او په امت کې هم دومره دا بې باکه شوې ده. آیه دن کته لاړې چې څومره خوراکونه په زیارتونو پخیږي دومره کیدی شي چې د سخی ارسلا خان په کور کې نه پخي، دومره کیدی شي حاتم طایی سخاوت نه کړي. تلاړ شه لاهور دربارونو تلاړ شه، د کراچۍ دربارونو تلاړ شه، د پنجاب دربارونو تلاړ شه، د اسلام آباد شکرپړیا وغیرہ تلاړ شه، د خیبر پختونخوا په درگاهونو کې وګوره بلا شی سیزونه د پیر د خوشالولو د پاره د پنیت د ثواب چاله مال ثواب ملاویږي. دا ټول د کفارو کارونه دي او د کفر نه بدتر کارونه دي. مسلمانان لا اوسه پرې په دې کې دي چې دا روا دي که روان دي. په 12 کې چې کم شی حلالیږي او کم شی پخیږي
دا صرف د محمد رسول الله د پاره مخصوصه ورځ ده. په دې ورځ باندې چې څوک څه شی پخوي د دې ورځې په اراده او د ثواب په اراده دا د خنزیر د خوړلو نه زیات حرام دي. محرم کې چې کم شی څوک پخوي دا ورځ د حسنینو په نوم مشهوره ده چې هر نمونه شی پکې پخوي د خنزیر نه زیات حرام دی. دین علاوه چې شعبان وغیره کې څوک څه شی کوي او پخوي دا نوم د شیعگانو د 12 امام په نوم باندې موسومه ورځ ده چې څوک څه شی کوي دا د خنزیر نه زیات حرام دي. او د چا درگاه ته وړل او د چا قبر ته وړل او د چا په درگاه او په دربار باندې صدقه کول امداسه ده. دا د پلانی دربار ده دا د فلانی درگاه ده. دا سیزونه دومره زیات حرام دي په دې باندې بلا شی دلایل دي او دا غالبا په شروع سپارو کې ما تاسو ته لوستم د ډېر تفصیل سره. وما او هر هغه شی حرام دی او هلا چې هغه باندې آواز وشي زړه کې یا پخلې لغیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله به پاغه باندې. والمنخنقتو او هر هغه شی حرام دی چې هغه خپي کړی شي مره کې یو شی ونیسي ټینګ ساته او باسه دا شی هم حرام دی. والموقوذتو هر هغه ځناور حرام دی چې هغه وهلی شي او مړ شي غټ کاڼي سره ووهلې مړ شي غټ کوتک سره سر ته ووهې مړ شي یا چوٹ ورته ولګي سخت دروند شي سره ولګي مړ شي دا هم حرام دی. والمتردیتو او هر هغه ځناور چې هغه روغختلی شي لوړ ځای نه راورغړي ولګي بغیر د حلالې نه مردار شي. والنتیحتو هر هغه ځناور چې بل ځناور یې څیري کی ښکر سره یا یې څوک چاړې او چاقو سره ووهي خو مری د ده پرې نه کي مړ شي نو دا حرام دی. وما او هر هغه ځناور هم حرام دی اکل السبع چې وخوري د لره ځناور زمري او لیوه مات که بغیر د حلالې نه مړ شو نو دا حرام دی. الا مگر هغه ځناور زکیتم چې حلالې کې تاسو ځناور غواره ورغړې ده تا حلاله کړه ژوندی وه چا په چقو والا تا ژوندی وه حلاله دې کړه ښکر باندې ولګېده مړېده حلاله دې کړه یا زمري ونیوله زاده یې کړه چې تخلاصه دې کړه ژوندی وه حلاله دې کړه یا چا خپي کړې وه او د مردارېدو نه مخکې دې خلاصه کړه لا پکې سا وه چې تا حلاله کړه نو حلاله دې کړه ډېره ښه مریوزه ده بری کې به حلاله او صحبت کو یا زیجی پلنکی بیچ تزو التا صحبت کو دا گڑ بال تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا الله رسول حق زې باندې دی سړی نظر منلې ده سو کی د سوال لا سوچ کوي ګوره موږ مسلمان یو پاره خبره بغور کو د مولا ذمہوار موږ نه یو مولانا نشه ورکړې شوې ده د عقیدت نشه کم سړی چې د عقیدت په مینې په نشه کې وي هغه نه پوهېږي هغه به د خپلې معشوقې خبره مني تاسو په الله مین شئ د الله خبره ومنئ په استادانو مین دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې تی کوي ورته وایي چې مقام بوانه کې خو پخوا چرته بوت نه و وایي نه مقام بوانه کې خو چرته قبر نه و مخکې چې خلکو نظرونه په منل درگاه وا وینا الته څه دربار مربار خو نو مخکې وینا اوس هم نشته نه بس لړ دي شي ودي نظر دي پوره کی سمانا کچره دا مقام بوانا د چاپ نوم مشهور وې
خدای دیو کی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نوم مشهور وې د آدم علیه السلام په نوم مشهور وې د یو بزرگ په نوم مشهور وې خو چې الله نه بغیر د چا په نوم باندې الته دربار او درگاه وې او د خلقو دا تمه وې چې هغه دربار سړی سره بیا خېګړه کوي الته ثواب زیاتیږي نو بیا به پیغمبر علیه السلام وې چې مای کوا دا پختنې ځکه وکړي چې کم شی د چا په نوم مشهور دی نو کاغذ کې ته د الله په نوم شی حلالوي هم هغه دغه په نوم کیږي ځکه محرم کې د خوراکونو نه ځان ساتي چې چا د ثواب په نیت پخلی پنځلسی کې ته ځان ساتي دولسم کې ته ځان ساتي او د جمعې او د څلوېښتې او د اول ورځې او د دریم ورځې چې دا کم مړي پسې خیرات کیږي دا نه چې دریم ورځې باندې کی که په شلمه ورځې کوي خو چې مړي پسې کوي ځان ته ساته او چې خلکو نه مړی هیر وي هېڅ چاته نه وي معلوم چې د پلار یا د مور یا د تره کله مړ دی هېڅ پته چاته نه وي او یو سړي خیرات وکړو د هغه په زړه کې پټه دا خبره وه چې زه د دې ثواب پلار یا تره پسې بخم نو دا خیرات کې څه خبره نشته خو چې مخصوص شپو کې ونه شي په خپله حرام نه کې جمعې شپه ورته ونه ګورې پنځلسي ورته ونه ګورې بعضې خلک زکاتونه په روژه کې وباسي دا هم یوه لویه غلط فهمي ده زکات به هله وباسې چې ستا د مال او د جایداد کال پوره شي نو ستا به کال په محرم کې پوره وي ربیع الاول کې به پوره وي ربیع الثانی کې به پوره وي جمادی الاول کې به پوره وي جمادی ثانی کې به پوره وي رجب کې به پوره وي مثال شعبان یا څه شي کې به پوره وي ته به روژې ته رستو کوي نو دا سخته ګناه ده چې روژې ته دې رستو کو که دې نه مخکې مړ شوې او که چرې روژې نه رستو د کال پوره کېږي او ته یې مخکې په روژه کې ورکوې ښه خبره ده نو به هر حال وما او هر هغه څاروی ذبحه چې حلال کړی شي علی النصب په درګاهونو باندې د غیر الله دربار ته بوتللی شي یره جی پلنی له مې مړی کړی دی پسه ولا ورولم ننواتې ده یره پلنکې مې وهلی دی ګډو چلی ورولم ننواتې ده وان تستقسموا بالازلام او هغه چې قسمت معلوموي په غشو سره مشرکانو کې و طریقه وا په من کې اوسم دي په هغو کې وا هغو عاجزان اوس دا کارونه نه کوي بس شیطان اوس قلارې وده دی چې څوک خلک وایي چې یاره روژه کې شیطانان تړي روجه کې الله تړي روجه نه بغیر شیطان په خپله خوب کوي که څوک ته پوښتنه وکړي چې ولې ودی خدای دې غر که ډیوټي ولې نه کوي هغه به درته وایي چې غم مه کوه زما ډیوټي اوس په خپله مسلمانان کوي هغوی مې خوشي کړي دي ما نه یې ښه کوي نو یهودو نسواراو به چرته کوله منګه یې اوس هم کوو العیاذ بالله الته دا ترتیب و چې کم بت به و غټ بت غټ دربار به و په هغې کې به یو ترکش لګېدلی و هغې کې به یې غشي اچولي و د بت غاړې ته د بابا غاړې ته به ترکش و ترکش چې تاسو پېژنئ که نه بسته غونې به وه چې هغې کې به غشي پراته و بیا به په هغو غشو باندې لیکل شوي و په ځنو غشو به لیکلي وو افعل وکه په ځنو غشو به لیکلي وو مه کوه لا تفعل ځنه غشې به خالي وو یو سړي به چې یو کار کولو نو اول به یې څه د خوراک شی څاروی ځناور یوړ هغه ځای کې به دربار شریف ته به بوتلو دربار شریف کې به خپل منجوران ناست وو اوس ناست دی مسلمانانو والا هر دربار ته چې لاړ شي یو ټپوس نه دوه نه ډېر ټپوسان به وګورې د مخلوق په دربار کې ناست خلک هغه به ناست و هغه له به دا ګډو دا چلی ور وسته یاره جي زه تجارت شروع کومه
کاروبار ته مې اراده ده په پلني ځای کې لږ راته د دې بزرګانو نه پوښتنه وکړه چې د دوی څه خوښه ده دا دربار والا چې کوم بت دی دا بت خو به هم د چا و که نه عبدالقادر جیلاني لکه دغه په نوم باندې چا دربارونه جوړ کړي داتا په نوم باندې لاهور کې جوړ دی الان کې داتا دلته خښ نه دی دا فرضي قبر زموږ ستاسو د علاقو کې غټ غټ قبرونه ټول فرضي دي سخي صاحب چې دی دا سخي صاحب په افغانستان کې دا کټر شیعه دی دا سړی دا د سره سنی نه دی دا مړ چې پروت دی خو خلکو ور باندې نوم یې ښی دی بس سخي صاحب ټول سنیان هم ورځي نو هغه چې کوم میلو به و منجاور هغه به د ترکش ته لاس ډوب کو مخ به یې داسې که او یو غشی به یې راوایسته نو که په هغه به لیکلي و چې وکه بس دا سړی به په خوشحالۍ باندې شه ماشاءالله ماشاءالله بس ماته بابا اجازت راکړه چې دا کار ښه دی بیا به هغه کار کولو که په هغې به راووتو چې لا تفعل مه کوه بس بیا به هغه تجارت تا په هغه سړي کړی وی بیا یې چېرته کولو وی چې زه یې منع کړم او که خالی غشی به راووته نو بیا به یې دوباره بیا لیده چې دوباره څه شی راوځي نو دا څاروی به یې چې ګوتلی و او یوه طریقه دا وه دویمه طریقه دا وه چې لسو کسانو به په یو ځای باندې ګډ یا اوښ یا څاروی واغسته د بابا دربار ته به بوتلو او هلته به ترکش باندې چې کوم غشي و د هغوی هغو غشو کې به ورته ووایي چیرې جي موږ ته لاټري وباسه چې د چا په نوم لاټري وځي څاروی به اغستی لسو کسانو هغه به ورته سترګې پټې کې او چې کله به یې نوم راوایسته نوم به چې د کم سړي ووته څاروی به د هغه شه دا نور 9 کسان به حاجزان بس همداسې لاړل لاټري چې ورته وي نن سبا یې موږ کوو دکانونو کې باقاعده مسلمانان خرڅوي یو هندوم نه دی راغلی مسلمانان یې خرڅوي دا لاټري ده دا تشه ووته او دا ښکاره ووته دا سوچه حرامه ده د قرآن په نصوصو حرامه ده د اختلاف پکې اډو څه خبره نشته غیر هم دا نه وایي چې حلاله ده خو کوي ټول دین علاوه یوه طریقه دا وه چې یو څاروی به یې حلال که بیا به یې لس حصې که لسو کسانو به اغستی و هر سړي به پکې حصه وه نو بیا به دې منجاور بابا له ورغلل چې یرې جي موږ ته په غشو کې حصې وښایه نو د هغه غاړې کې به غشي وو او غشو باندې به لیکلي وو په بعضې غشي به لیکلي وو نیم په بعضې به لیکلي وو 2 په بعضې به لیکلي وو 3 په بعضې به لیکلي وو 1 نو ورته وبه وي چې زما دپاره غشی وباسه یو کس به په دې لسو کې ورته وښوده چې د ده دپاره یې وباسه هغه به لاس ډوب کو چې راوبه یې بسلو که په هغه به 3 لیکلي وو نو 3 واړه حصې به د هغه شو 3 حصې به یو سړي یوړې بیا به بل ورته ووایي چې اوس یې زما په نوم وباسه بیا به یې چې لاس ډوب کو د هغه په نوم به مثال یې ووته هغه ته به یې ومیلاو شوه 4 لاړې بیا به بل ورته ووایي چېره زما په نوم باندې وباسه نو چې هغه بل غشي ته لاس ډوب کو چې مثال هغه ته به 4 ووتې هغه به 4 یوړې دا نور به ټول بیا تش لاس تلو نو الله فرمایي وان تستقسموا بالازلام او هغه چې قسمت معلوموي په غشو سره یا تقسیم کوي په غشو سره الله فرمایي ذالکم دا ټول کارونه چې مخکې تیر شول فسقون دا کفر دی نافرمانی ده دا ټول کارونه د کفر دي او تاسو ګریوان کې سترګې ښکته کوي چې څومره مو کړي دي ټول عمر مو کړي دي اوس هم خلک کوي ځکه وایم چې الله سره کینې دا مسجد دا قرآن دا د الله کتاب دی دا چې ته کینې ته رب سره کیناستې د رب خبرې دی واورېدې رب نه ځان پوی کا چې دین نه خبر شي یره جی زما دا زوی وی ډېر لوی حرامي دی خبره مې نه مني نو حرامي بني تا به دا شی خوړلی 10 کاله مخکې 25 کاله مخکې به دې دا خوړلی وي ښځه به دې خلاصه شوي وي بیا به د هغه نه پس دا زوی زیږولی وي نو چا نه دې راوړو پردی ښځې نه دې راوړو ښځه دې خپله ده خو نکاح دې 25 کاله مخکې لیدلی
دا خوراکونه دي کړي دي، دا شیان دي حلال ګڼلي دي. خپل ښځې نه حرامي بچی پیدا کیږي، ولی چې نکاح مې د ښځې وشلیږي نو خو حرام به پیدا کیږي، نو هغه به څنګه سبا ستا ګریوان ته لاس نه اچوي، هغه به څنګه تا د کوره نه وباسي، هغه به څنګه ښځې ته تا نه پرېږدي چې ښځه دې ورته وکړه بس ته به یې وله بیا پرېښې وې. ولې حرامي دی، حلالي نه دی. بوډا به بیا شړلی وي، بوډا بابا ولې داسې چل دی، یاره به جي زوی را شړلی یمه، ډېر حرامي زوی مې دی، کېدای شي الله پاک یې ډه ونیسي ځکه چې د هغه زوی نه دی، حرامي دی. نو دغسې مسلمانان چې زمونږ په دې معاشره کې دا سپک خلک ورځ په ورځ ډېرېږي، دا بې شرمه خلک ډېرېږي، دا بې عزته خلک ډېرېږي، که خیال وکړي په دنیا کې د درنو خلکو، د پاکو خلکو، د عزتمنو خلکو ډېر کمی دی. دا قوانین د خلکو عادتونه چې سختیږي، قوانین سختیږي، دا زمونږ د حرامیتوب د وجې نه سختیږي. یو سړی و غلطي وکړي، بله غلطي وکړي، هغې سره نور سړی قانون سخت شي، ورته نور سخت شي. الله دې کمی او بشی معاف کړي. ذالکم فسق، دا کارونه ټول نافرمانی ده. الله صحابه کرامو ته یوه خوشخبري ورکوي. الیوم نن ورځ نه مراد دی 9 ذوالحجه سن 10 هجری. دا آیت په هغه ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حج له تلو، 100,000 څه د پاسه صحابه ورسره وو. 9 ذوالحجه وه، 10 د هجرت کال و. دا آیت په هغه ځای کې الله را نازل که، او دا د قرآن په آیاتونو کې د ټولو نه آخري آیت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دین رستو 82 دن ژوندی و. څومره؟ 82 ورځې ژوندی و. په دې 82 ورځو کې بیا بل یو آیت هم نه دی راغلی. وحی په رسول الله راغلی ده، خو د قرآن یو آیت هم نه دی نازل شوی. پیغمبر سره به الله خپل راز و نیاز کړي، او میدان عرفات کې دا نازل شوی دی. دې ځای کې الله صحابه کرامو ته وایي، موږ ټولو ته وایي، خو دا زه د صحابو نوم ځکه اخلم چې موږ دا شی ګډوډ کړی دی. الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم، ما مکمل کړی دی تاسو لاره دین. اللہ فرمائنن میں مکمل کا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، او پرکڑے میں دے پتاسو باندے نعمت اخپل. بس نن ورځې تاسو باندې ما پورا دین مکمل کا. نمایت پاتش الیوم یئس الذین کفروا، نن ورځې نا امید دی هغه کسان چې کفر کړي دي. نن ورځ هغه نا امید دي. څه معنا؟ د تمام دنیا یهود، نصارا، مشرکان، مجوسیان، آتش پرست، کواکب پرست، مر پرست، بت پرست، قبر پرست. اللہ فرمائی دا ټول خلق نا امید دی من دینکم، د دین ستاسونا. دا ټول خلق مایوس دی، دا وی چې باس منگ اوس مسلمانان گمراه کوله، د دوی دین منگ نور نشو خرابوله. بس دا خو الله دا سے پوی کړل، دا بم نه کوي، دا بم نه کوي. دا دوی ستاسو د دین نه مایوس دي چې منگ دوی په دی دین کې نشو گمراه کوله. اخو صحابو پاک خلقو چې هغوی به قرآن لیده عمل به کو، کچا ورته وی چې پلن کی پرمایلی دی وته چې ځان سره کی، دا پرمایلی دی ځان سره کی. الله ویلی دی بس خبره ختم. منگ رسول الله نا اوریدلی دی خبره ختم. نو عزت د غیر الله به پاغه باندې، والمنخنقه او خپی کړي شوی زناور، والموقوزه او وهله شوی زناور، والمتردیه ورغختل شوی زناور، والنتیحه چیری کړي شوی، وما او هغه اکل سبو چې خړلې وی زناورو، الا ما مگر هغه زکیتم چې حلال کې تاسو، وما وهغه څاروي ذبح علی النصب چې ذبح شوی وي په درگاهونو باندې، وان تستقسموا بالازلام
او هغه چې قسمت معلوموي په غشو سره ذالکم فسقون دا کارونا نافرمانی دا لویا کفر دے الیوم یئس الذین نن ورځ نا امید دی هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي من دینکم د دین ستاسو نه فلا تخشوهم نو مېریږي د دوی نه چې بدلې کې وخښونه او وېریږي معنا موږ د خلقو نه وېریدو ګډ وډم کو الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما مکمل کړي دي تاسو لره دین ستاسو واتممت علیکم او پورا کړي دي ما تا پتا سو باندې نعمت خپل دا قرآن څه شه دی لوی نعمت ته کنه ورضیت لکم الاسلام دینا او ما غوړه کړي دي تاسو د پاره اسلام بطوري دین فمن اضطر نو څوک چې ډېر محتاج شو فی مخمصه په سخت لوګه کې غیر متجانف لاسم چې نوی کګیدونکې ګناه تا فإن الله غفور الرحیم پس یقینا الله بخون کے مہربان دے